قد نرى تقلب وجهك في السماء تحقیق مشغور چې تخبل مخ ورته کې د اسمان وخواته فلنولینك قبلة ترضاها پس ان قریب به مشتامخ وګرځو واغه قبله ته چې ته خوشې فول وجهك شطر المسجد الحرام پس تخبل مخ وګرځو د مسجد حرام وخواته وحيث ما كنتم چې چیرې ته فولوا وجوهكم شطره اور تاسو ټول خپل مخان وګرځوي د مسجد حرام وخواته وان الذين اوتوا الكتاب بشک هغه خلق چې چاته مش کتاب ورکی لا يعلمون هغه دا خبره پیژني انه الحق من ربهم چې دغه کې بیت الله وخواته مخ اړول دا حق دی د دې د رب د خواسه وما الله بغافل الله غافل ندی اما يعملون د هغه شان چې تاسو کوي د اعمال چې تاسو کوي دا د سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 دی په دې آیت کې الله رب العزت درې څلور خبرې ارشاد فرمایل دي اولنی خبره په دې کې دا د نبی علی السلام چې مسجد هجرت بعد ولس میاشتې نبی علی السلام د بیت المقدس وفات المنزو کې لیکن د نبی علی السلام زړه دا غوښتي خواهش داو چې زه د بیت الله وفات مخ واړم دغه آیت کې د مخ اړېدلو د قبله د بدلېدلو حکم نازل شوی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ولې غوښتل چې د بیت الله له دوه وجوهات دي اولنی وجه دا ده نبی علیه السلام ویل چې دا بیت الله چې دا د عربانو وطن دی د عربیانو کور دی دی ډېر محبت سره لري نو دلته ودی ته هدایت کول ډېر اسانه وي دویم دا دی چې بیت المقدس د یهودو د نصارا هم قبله وه زموږ قبله کم از کم د دې څه بدلې لہذا په دې وجه باندې د ابراهیم علیه السلام په لاس جوړه سوې بیت الله وفات د نبی علیه السلام خواهش او الله دا خواهش پوره کړي دویمه خبره په دې خلاصه کې دا ده چې څو پر کعبۃ الله او قبله قائم ده ان شاء الله انسان قائم دی دنیا قائم ده که کعبۃ الله اور قبله ختم سو نو انسان به هم ختم سی دنیا به هم ختم سی قرآن کې استا الله فرمای قیاما للناس د خلقو د قائم کې دو وجه د بیت الله شریف ته دریم خبر پدې کې دادا عین کعبه ته حکم نه دی بلکې سمت کعبه ته حکم دی شطر المسجد الحرام مسجد حرام و خاتم مخواړوي عین کعبه مراد نه ده څلورمه خبره دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بنی سلمہ په محله کې په یو مسجد کې د ماپښین لمونځ کاوه چې جبرئیل علیه السلام حکم راوړی ول خپل مخ وګرځوه د لمانځه په حالت کې نبی علیه السلام مخ وګرځاوه او صحابه کرام ته هم حکم وسو دلته یاد وساتئ په دې آیت کې دوه حکمونه دي یو حکم خاص نبی علیه السلام دی فول وجهک واحد صيغه ده چې نبی ته مخ واړوه دویمه صيغه ته موجود ده فولوا وجوهکم تاسو ټول خپل مخان واړوي هغه ټیم صحابه او در قیامت پرې د نبی او صحابه منول والا ټول ته داغه حکم دی اور درې هدایت الله رب العزت په دې آیت کې موتا ترا کړی دی اولنۍ هدایت نبی علیہ السلام د پریشانی په حالت کې به اسمان ته قتل الله کعبه ورته بدل کړه یعنی قبله ورته بدل کړه د نن انسان کا پریشانی په حالت کې د اسمان په خوا سر پورته کې د خپل رب ته متوجي سينو ان شاء الله الله د نظام هم بدلی دویم دا چې د قبله بغیر المنز جائز نه دی چیرې څوک قصدن کې هغه د پر د ایمان خطر ده لہذا د کعبۃ الله وخواته قبله شریف وخواته المنز کول ډیر ضروری دی دا بغیر المنز نسی کېدل المنز جائز نه دی حرام دی اور درېمه خبره په دې آیت کې دا هدایت را کړی دی الله رب العزت چې د کعبۃ الله د قبله احترام پر تاسو باندې ضروری دی یاد وساتئ کم خواته چې انسان عبادت کوي و هغه خواته پښې زغول لاړې توکل تقاضا کول دا ټول د احترام قبله خلاف دی لہذا احترام کعبه سبق هم الله رب العزت په دې آیت کې